سلامونه ګران کتونکو، لکه څنګه ستاسو ته معلومه ده چې نن اتم فروری او په ټوله پاکستان په غټو کوچني ښارو کې د عام ټول ټانکونو انعقاد پیل شوی دی. دارنګه د بلوچستان په سرحدي ضلع چمن کې هم خلکو د حق رایې د استعمالولو لپاره مختلف پولینګ سټیشنونو ته ځانونه رسولي دي. تاسو زما په شا کې کتلی سئ چې په غټ شمېر باندې خلک دا وخت د ووټ استعمالولو لپاره په خپل کتارو کې ولاړ دي او خپل د خوښې کاندید ته ووټ ورکوي. د بلوچستان د سرحدي ضلع چمن ټوټل پولینګ سټیشنان چې دي د هغو تعداد 115 په 115 کې 95 تعداد چې جوړ کړی دی هغه انتهایي اساس ورکړی دی او په هغه 115 په 90 کې بیا شپېته پولینګ سټیشنان چې دي هغه ته سی سی ټي وي کیمرې هم ورلګولې دي. نو د دې ترڅنګ د سکیورټي په حواله باندې که زه تاسو ته دا ووایم چې پولیس او لیویز او د دې ترڅنګ اف سی هم تعینات کړی ده په مختلف پولینګ سټیشنونو باندې. خو لیکن یوه د افسوس خبره دا لیدل کېږي چې ډېر پولینګ سټیشنان باندې موږ ته دا خبره رسېدلې دي چې هغه پولینګ سټیشنان باندې چې کوم د الیکشن رول مطابق چې کوم ټایم ولو د سهار د 8 بجو څخه د مازدیګر د 5 بجو پورې به دا شروع وي. خو لیکن د بعد مرغه دلته په بعض پولینګ سټیشنان باندې پولینګ چې دی څه ناوخته شروع شو د 8 او شل کم 9 بجې او په 9 بجو باندې شروع شي. په کوم پولینګ سټیشن باندې زه ولاړم دا ګورنمنت بوایز های سکول دی، ماډل های سکول دی چې د ښار مین پولینګ سټیشن دی. دلته چې کوم پولینګ شروع شو هغه په 9 بجې باندې شروع شو چې ځکه چې خپله دلې موجود ولم ورته نو شروع شولو. دارنګه تاسو کتلی سئ چې ښځې هم په خپل حق رایې د استعمالولو کې د نارینه‌و څخه شاته نه دي. هغه هم د خپل کورو سره وتلي دي او د خپلې خوښ کاندید په حق کې خپل ووټ کاسټوي.